الله په قرآن شریف کې فرمایي چې کوم انسان نیکي وکړه یوه نیکي ومن جاء بالحسنة یو نیکی او انسان وکړه پټینه نیکي نو الله فرمایي فله خیر منها د چې دا نیکي کوله د په دې زړه کې دا نیکي ولې کوله چې الله خوشحاله شي دا نیکی د ولې کوله چې ما ته په آخرت کې ثواب ملو شي ولې رب العالمین په قرآن شریف کې بل ځای فرمایي من جاء بالحسنة بلکې عمده آیت ته من جاء بل ځای دی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لس چنده خدای پاک د هغې بدل ورکوي لس چنده رب العالمین فرمایي دا نیکي د ولې کوله دې دپاره یې کوله چې ماله الله په هغې بدل راکړي ښه بدل او دا نیکي ولې کوله دا اورېدلي و د ملا صاحب نه چې الله پاک په نیکۍ خوشحالیږي او په دنیا کې الله بنده خوشحالی الله بدل خلاصوي الله غیرتي ذات دی تا الله خوشحالی الله به تا خوشحالی حضور پاک فرمایي انا اغیر منکم وی ستاسو نه غیرتي زیمه والله اغیر مني وی الله زمانه غیرتي دی او پښتون وی غیرتي د چا بدل په ځان نه پرېږدي دا قانون دی نیکی کوله د مقصد سو مقصد دا چې الله خوشحاله شي مقصد دا آخرت کې الله اجر راکړي مقصد یې دا چې زه الله خوشحاله کم چې ما الله خوشحاله کړي نو الله فرمایي په قرآن شریف کې فله خیر منها نو د ده چې کوم سوچ چې د دې نیکۍ نه زه به د هغې نه بهتر وله ورکوم د دله سوچ نه به م وله ښه ورکوم دا څومره لویه خبره ده فله خیر منها د دې نیکۍ نه ښه شی به ورکوم بهتر شی به ورکوم زه خوشحاله یم زه به دې په دنیا کې خوشحالوم د دې نیکۍ په بدل کې بدله زه ډېرې بدلې ورکوم لږې نه ډېرې به بدلې ورکوم او دې به زه په دنیا و آخر کې خوشحاله ساتم او یو عجیبه لفظ الله استعمالی وهم دا انسان چې دا نیکي وکړه دې خلکو من فزع یومئذ آمنون د قیامت په ورځ چې هغه خطرناک هیبتي قیامت ورځ دومره سخته ورځ ده چې خلک به یوم یفر المرء من اخیه و د خپل رور نه پلار نه ښځې نه به تښتي خلک هېڅوک به نه پکارېږي یو هیبت به په خلکو یو یره به په خلکو قیامت به رانږدې شوي او قیامت به غرغنډې کوي دا دنیا به مخامخ ویني وایي په دقه ورځ باندې په دې خطرناکه ورځ به دې د یرې نه محفوظ محفوظ اړه به یې کلک کم یرې نه هغه څوک محفوظ وي چې د هغه زړه مضبوط وي د هغه ټینشن نه د هغه زړه بېغمه وي زه به یې بېغمه کړم دا څومره لویه خبره ده وړه نیکي دا ولې دا تا الله خوشحاله چې الله خوشحاله الله به دې خامخا خوشحاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل سحر وختي راغی جومات کې منځ یې وکړو د مانځه نه پس دقسې خلکو ته مخ مبارک راواړو بلکل مانځه پسې متصل او تپوس یې وکړه وی د چا نن روجه ده نفلي روجه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاسد د حضور پاک تپوسو وی د ما نن روجه ده وی چا نن تپوس کړی د مریض عیادت او بیمار پرسی د مریض چا کړی ده حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لږ جذباتي هغه الله رسوله خو دغه د کوره راووتو تا پسې مونځ وکړو نو موږ ته خو لا موقع نه ده میلاو شوې د بیمار د تپوس د بیمار تپوس خو خلک الګ کوي چې د مونځ نه اوزګار شي بیا لاړ شي موږ خو دقه د کوره راووتو او نیغ جومات ته رالو حضرت ابوبکر صدیق پاسې وی د الله رسول ما بیمار پرسې کړی د په لاره را روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بیمارو وخت د منزل او نو هغه کره ورننوتم چې شپه به پې څنګه تېره شوې شپه به ښه تېره شوې که سخته به تېره شوې نو ما هغه کره ورننوتم د هغه تپوس مې وکړه ما د مریض بیمه پرسي کړی بیا حضور پاک او فرمایل وی چا به نن صدقه کړي
حضرت عمر رضی الله عنه بیا پاسید وی دا الله رسول مون خو د صدقې ټیم لا نه دی راغلی مون خو همدغه د کوره راووتو نه اقرار او جومات ته منزله رسول الله مبارک چې دا فرمایا ته ابوبکر پاسې وی دا الله رسول ما صدقه کړې ده وی چې راووتم یو سړی اوږیو نار راله مخې له راغی ما زر خپل زوی ته وی د زوی نوم یې عبدالرحمن ابن ابي بکر اله بچې ورشه کور ته لاړ شه او کور کې که څه روټۍ وي دې سوالګري له دې غریب له ورکه هغه لاړ او هغه نار له ډوډۍ ورکړه الله دا ما کړي دي رسول الله مبارک او فرمایل اے ابو بکر بشر بالجنه زیر قبول کا د جنت تعالی به خدای پاک جنت درکړي او جنت څومره لوی نعمت دی پس څومره معمولی سیز الله ورکوي بیمار تپوس اوس موږ د بیمار تپوس نه کوو مونږ کې یو غم دی مونږ وایو ده زما تپوس کړی دی دی کوم ده نه دی کړی نه کوم هلکه دا خو تا د خدای دپاره ونه کړ ده نه دی کړی وکړه لاړ شه تپوس ته پوښتنه وکړه چې د کړی دی خو تا د هغه بدل دا هم ټیک ده دا هم نیکي ده هل جزاء الاحسان للاحسان یو سړی سره ښېګړه وکړي او ته ښېګړه وکړې دا هم نیکي ده خو بهترینه نیکي څه ده دا حضور پاک نه یو ځل چا تپوس وکړو وایي د الله رسوله ما سره یو سړی صله رحمي نه کوي او زیم ورسره نه کوم وایي نه داسې مه کوه چې هغه نه کوي ته ورسره وکړه چې هغه صله رحمي کوي او ته کې دا خو تا د هغه بدل خلاص کو ټیک ته دې کې هم ثواب شته خو چې هغه در سره صله رحمي نه کوي او ته یې ورسره وکړې دا زبردسته رشته ده نو مونږ وایو لکه زما تپوس یې نه دی کړی زه ولې وکړم هلکه پته نه لګي هغه ته به پته نه وه ولې ګیلې کې کیدای شي هغه به اوزګار شوي نه بعضې وخت یو انسان ته یو ضروري کار پیښ شي هغه اوزګار نه شي کیدای شي هیر شوي به یې مونږ نه ډېر هیر شي اکثر راته څوک اووایي پلان کې وفات شوی دی رانه هیر شي وروستو راته را یاد شي دا خو انسان دی د انسان نه هیره راځي یا څه بل څه وجه به او چې هغه نه ده کړې ته ورشه ته وکړه چې الله خوشحالو په بدل کار نه کومه دقسې زمونږ د جنازو قسم ده دی زما مړي له راغلی دی چې زه وکړم هلکه دا خو تا د خدای دپاره نه کړه دا خو تا د بدل خبره وکړه ده زما تپوس پوښتنه ده ما سره ښېګړه ده زما د پلار د بیمارۍ تپوس دی ما له دعا له راغلی دی ده زما قبر کې کار کړی چې زه ورله وکړمه ټوله قصه زموږ نن د عدل بدل روانه ما سره که ته کې زه نیکي کوم که ته نه کې زه نیکي نه کوم آها ماشاءالله تا خو د الله دپاره ونه کړه تا خو ده دپاره وکړه نیکي الله دپاره وکړه دی نه دی راغلی زه ورځم ده ما له قبر کې کار نه دی کړی دی ورله کوم دی د ما د پلار تعزیت له نه دی راغلی زه ورځم ده د ما پوښتنه د ما د پلار نه ده کړی او دی د پلار کوم ته ګوره الله خوشحاله که چې الله تا خوشحالي که نه دغه سړی په راځي ستا د خپو کې به پروتي ملامت به درته ناست دی خو یاره ما خو یې تپوس نه وکړو دا یې زما تپوس ته راغی ملامت به راته ناست دی نو دا ګوره تپوس مې وکړه او دا څومره معمولي خبره په تپوس رسول الله مبارک فرمایي د نیکۍ اجر ته وګوره وایي چې څوک د یو مریض تپوس له لاړ شي یو مریض تر څو واپس کور ته نی را رسېدلی او یا زره فرشتې د ده دپاره دعاګانې کوي څومره لوی ثواب دی پکې بلکې یو حدیث کې دا راځي چې کم انسان د یو بیمار پرختنې لځي دی د جنت په باغ کې روان دی نو زمونږ طالبان د دې درې توجیحات کوي اسانه دا ده که دغه وخت دی مړ شو په دې لار په تلو راتلو کې هغه سره تپوس پوښتنې وخت کې دی به نیغ د جنت باغ لځي اسانه معنا او بیا نفلي روژه نیول اوهو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا په جمع کې نفلي روژه الصوم فی الشتاء دا غنیمت بارده دی ډېر خشته ښکلې اسان غنیمت ورځ لنډه ده لوږه نشته تنده نشته او وخت پې کم لګي نو دا روژې په دې جمع کې نیسئ دا نیکي ده غټه نیکي ده الله پې خوشحالېږي حضور پاک به د ګل پر او د زیارت پر روژه نیوله وی په دې وخت کې زما عمل الله ته پیش کېږي نو چې زه روژه دار یم او زما عمل الله ته ورسېږي د جمعې به هم نیوله د جمعې روژه به هم کله کله نیوله او کله به د اسلامي میاشتې 14مه
او څوارلسمه او پنځلسمه نیوله او کله به یې د میاشتې لومبۍ 3 نیوې او د میاشتې اخر 3 به یې نیولې بهر کې که نیولی شی نو خیر و جیدا دي چې اسلامي میاشت معلومه کې نن سبا د دې کلنډر نه خخ په اسانه پته لګېږي د موبایل نه په اسانه پته لګېږي او د هرې اسلامي میاشتې 14 او 14 او 15 نیسي دا مخکې فرض وي فرضیت یې ختم شوی دی او ډېر لوی اجر او ثواب دی یا د ګل او د زیارت فرض دا روجي نیسه په دې کې ډېر لوی اجر او ثواب دی او بله راله پکې صدقه او خیرات اوهو صدقه او خیرات خو دومره لوی اجر لري چې زه درته ویلی نشم یو ښځه وه او یو سوالګرې راغی یو سوالګرې ښځه راله په دروازه یې باد وکړه اواز وکړه وی ډېره زیاته یخني مې کېږي وکړه د خدای دپاره ماله څه څادر راکړه دې ښځې کور ته منډه کړې دې غریبې سره بل څه ونه یو څادر و ورسره هغه سورې و یو 3 ځایه پکې نري سورې او یاره هغه څادر یې راواغېست او دې سوالګرې له یې ورکړه خورې دا څادر واله په دې ځان پټ کا لږ سورې خو دې خو ځان له وګنډه هغې وی بیغم او صوبک پټې سورې پکې او یو 3 کجورې پرتې وې کور کې هغې راواغېستې وی ته به اوږې مې دا کجورې مه خوره صرف 3 کجورې او یو څادر خاوند دی خو خاوند ته نه دی خبر چې زما ښځې دا صدقه کړې ده خاوند دی خو ویني وی د قیامت ورځ ده د حشر د محجاس و محشر ورته وایي او دا ټوله دنیا په غوبل کې ده او دا خلق په ګرمۍ کې پراته دي او بل شان ګرمي ده او دا خلق څوک یو خوا منډې وي او څوک بل خوا منډې وي او هر سړی په خپل غم کې پروت دی دا سړی وي دې ښځې ته یو زیم او یو تی او زمونږ هم ګرمي کېږي وی دې کې یو سړي یو غټ څادر راوړو او د هغې غټ څادر د پاسه یې په موږ د پاسه خور کو په موږ باندې د بره نه نور بند شو هغه تو هغه ګرمي را باندې بنده شوه خو دا څادر 3 ځایه سورې و دا چې کبې را به یې د پاسه خور کو نو یو بل سړی راغی نو په هغه یو سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل سوري م څه شی کېښود بند یې که په بل یې م کېښود بند یې که وی خلک په تو کې تړقېږي او په موږ د پاسه یخ څادر دی ښایسته مزېدار او یخ سوری دی ښځې ورته وی باس خبره دی خوب دی ټیک لیدلی دی وی ښځې څنګه مې ټیک لیدلی دی وی دقسې یو غریبه ښځه راله او یخني مې کېږي ما له څادر راکړه نو ما وله څادر ورکړ او څادر 3 ځایه سورې و تا چې د قیامت په ورځ د موږ د پاسه څادر ولید د هغه څادر و د هغه څادر دی الله وی من جاء بالحسنة فله خیر منها دلته به څادر تا د ګرمۍ نه دومره بچ نه کړي لکه د قیامت په ورځ چې دی بچ کوي دونه فایده به دلته در نه کړي لکه د قیامت په ورځ چې الله دله کومه فایده درکوي او وی څادر سورې و ما هغه ښځې ته ووایي چې ځان لی خورې دا سوري وګنډه نو هغه تا ولیده چې 3 سوري په څادر کې او فرشتې د پاسه پسې شی کېښود او سوري بند کړل دی ورته وښول خاوند ته وله خدای پاک وښولو چې د صدقې دغه اجر او دغه لوی ثواب صدقه کې او قرآن شریف کې او رب العالمین په حدیث کې فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې راځي کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه کل رجل تحت ظل صدقته یوم القیامه چې د قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وي موږ صدقه نه ورکوو صدقه څه ته وایي صدقه د الله د رضا دپاره چاله یو شی ورکول غریبه مور دی د مور دی مور له چې ورکې دام صدقه ده لور دی د واده د فقیره غریبه ده هغې له ورکې دام صدقه ده خور دی د هغې له ورکې دام صدقه ده نفلي صدقه ده ګاونډي له ورکې دام صدقه ده مالدار سړی دی یو وخت کې هغه محتاجه دی مالدار دا نه چې غریب دی خو یو وخت کې یو شي ته محتاجه دی هغه له دې ورکه دام صدقه ده مونږ صدقه دې ته وایو چې پلار مړ شي او دیګونه او ډنګه وه او که په ښه نیت وي نو دا هم صدقه ده خو دا مونږ په ښه نیت نه کوو خفه کېږې ما په دروازه باندې م غټ 5 کوتک واله ودرولي او چې کوم مسکین فقیر راځي هغه شړو
او چې کوم ماشومان یې هغې ته هغه د الله سوال و هغه روجې چې ته نه خورې او یا چې ته سوالګري وي هغه ته د لاس هغه روجې ږدو ټیک ته د الله سوال روجې پلیتې نه دي پاکې دي خوړلی شي خو دا توهین دی دا سپکوالی دی نو دا خو صدقه نه شوه صدقه خو دا ده چې دا کوم مسکین فقیر دی ټول نه مخکې ورکړې او صدقه کې ښه شی ورکوه چې الله پې خوشحاله شي حضرت ابو طلحه رضی اللہ عنہ چې کله آیت نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې کامل نیکی دا ده چې کوم شی د خوښې د خدای په لار کې خرچ کې نو د جومات ته مخامخ یو باغ و هغې ته به بیرحا وي ډېر اعلی باغ و د کجورو او پکې خشته ښکلې یخې اوبه وې حضور پاک به هغه باغ ته ته و د هغې هغه اوبه به یې څکلې بس فوراً راغی رسول الله مبارک ته وی الله آیت نازل که چې بهتره نیکي هغه ده چې کوم شی د خوښې بل لی ورکې وی بیرحا باغ د الله رسوله ما د خدای په نوم وقف که خیراتي دی او تا ته مې اختیار درکړه چې ضع حیث شئت چې کوم دی د خوښې هلته یې ورکه یاره حضور پاک په دومره خوشحاله شو وی بخ بخ لکه موږ پښتو کې وایو واه 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 دومره خوشحاله شو ذالک مال رابح او یو روایت کې ذالک مال رایح دا جاری صدقه ده دا فایده او ګټندویه پښتو کې مو وایو ګټندویه صدقه ده او داسې وکړه قد سمعت ما قلتا چې څه ما واورېدل خو داسې وکړه چې دا د خپلو رشته دارانو کې کوم غریبانان یې غیلی ورکړه په رشته کې چې کوم غریبانان نو په رشته کې چې کوم تربوران او غریبانان نو په هغې باندې هغه باغ تقسیم کړه صدقه کې ډېر لوی اجر دی ډېر لوی ثواب دی كل رجل تحت ظل صدقته يوم القيامة قیامت پر ورځ به هر انسان د خپلې صدقې د سوري لاندې وی سرسایه لکه مونږ وایو په پښتو کې باباجي زمونږ به وی دا سرسایه ورته ولې وایي سایه سوري ته وایي دا ستا د سر سورې دی سورې د قیامت پر ورځ به ستا دا سرسایه د سر سوري وي او د نور نه به پې بچې د نور د تو نه به پې بچې مونږ بیا په صدقو کې څه کوو مالدار له روجې پخې کو پلار مې مړ دی مالدارانو ته وایي غریب ته نه وایي غریب ته ملته کوتک وویل او دروړي دا مه پرېږده د لاس ووالو روجې ورته ږدو دا صدقه ده دا خیرات دی ښه صدقه جاري صدقه ده جومات کې ولګوه بهترین صدقه قسم دې کړه دی نه بلې نن سبا جومات کې پیسې موږ جوماتونه په چندو جوړو ولې څوک نه ورکړي پلار دې مړ دی رور دې مړ دی 10 کاله مخکې مړ دی 15 کاله مخکې او جایداد یې درته پاتې دی ورکړه صدقه جومات کې هم بس کېږي جومات د ځمکه والا په خدای کړه دی نه بهترینه صدقه بلکې قسم مې راته وخوړ مونځ پکې کېږي تلاوت پکې کېږي ماشومان سبق پکې وایي ذکر پکې کېږي الله له دې ورکړه او جومات ته جوړ کړه جومات چت ته پې واچو او هغې له دې پیسې ورکړې نو د دې نه ښه صدقه بله کم ده پلار ته که ثواب رسې او بخې رور دې مړ دی ښځه دې مړه ده خاوند مړ دی د ښځې او صدقه کې د دې نه بهترینه صدقه بله نشته دا روجې موجې او دیګونه میګونه ډنګول منګول دا ما د دې انکار نه دی کړی دا مې یو صدقه د خیرات دی خو چې نیت د ریا دې نه او په صحیح طریقه یې وکړې خو چې ویې خوړې صدقه دې لاړه ختمه شوه چې خېټې ته ورسېده خبره ختمه شوه او دا د جومات صدقه لکه دا ځمکه چې چا کمو مشرانو بخلې د پښتنو نو هغې به قبر کې پراتي پته یې نشته څونه پورې به هغوی ته ثواب میلاوي عادت یې جي صاحب د خدای پاک وبخي دا لږ ځای نه دا دې خوا دی دا د دې برجۍ نه لږ دې خوا دا د هغو زه لاړم شریف ماما دې خدای پاک وبخي دواړه اوس وفات شوي دي هغه ته مې ته راځه پسې ځکه لږ ځای دی جومات ته راځه چې لاړو مې هغې ته ورپسې مونږ ویل جي صاحب ستا دلته کې د کور و مونږ ویل لږ غوندې ځای هم پکار دی جومات دپاره هغې ویل زه سبا درشم سبا راغې صاحبه او کونټۍ ورسره وه څونه ځای پکار دی دا د یو ډنډه غوندې وه څونه ځای پکار دی مونږ وی دا ځای پکار دی چې مونږ دا دیوال ورباندې نیغ کړو جومات کوټه لږه اوږده کړو نه وی دا خو ډېر معمولي شی دی دا نه ورکوم خدای له به دونه پوټې شی ورکوم دې ته ایمان اوس دا اوس د زړه خبره ده الله له خدای له دا پوټې شي الله له غواړئ ځان له خو نه غواړئ او دومره پوټې شي د خدای له ورکوم راشه دا کونټۍ زما واله چې څومره م پکار یي دلته راکاږې زه به تې ځم بله ورځ او ما نه به وروستو پاتې
مونږ وی بس چې څونه پکار دی ګیل کار هم راوست وي دغه پکار دی هلته یې کر خراخ کړه دا ګور دا صدقه خلک ورکوي خو دا یو عجیبه خبره ده چې خدای له زه لږ شی ورکوم الله له ورکوم او لږ شی ورکوم نه جي دا سودېدلې ډوډۍ د زما بچې نه خوري دا ورکه طالب له هاي خدای له سودېدلې ورکې یاد وساتئ زما رونو رسول الله مبارک فرمایي د ځانه نه ویم چې کومه صدقه و خیرات کې دا مخکې د الله لاس له رسېږي وروسته د بنده لاس له رسېږي ما چې دله ورکړه دله مې ورکړه ظاهر کې خو د لاس له لاړه لیکن دا د ټولو نه مخکې د چا لاس ته رسېږي د الله وروسته دله را رسېږي الله ته خبردار نو خدای له سوې ډوډۍ ورکړي اوس هم د طالبانو له بعضې خلک وظیفه ورکوي د 3 ورځو د 4 ورځو زړه وظیفه فرج کې پرتی نو هغه ورته پلوخي دا مونږ ته طالبان فریاد کوي وی بعضې خلک داسې ترکاري راکړي چې هغه د 5 ورځو د کورونو ترکارو کې واچو هم ورسره لاړه شي برباده شي هم بین کوي هاي دا کېده دا ډوډۍ کېده دا مه خرابوه دا به طالب له ورکو ښه نو طالب راغلی ورکړی به دی وکنه نه ده نه پاتې شوه نو دا به سبا ورکومه نو سبا دې لږه ورکړه نو پرتره په پره کې بل ورځ به څښا شي د هغه نوره ترکاري به سره برباده شي او بیا د دین طالب چې کم پیغمبر حدیث وی کم قرآن وی کم دین زده کوي هغه له خدای چې بهترین شی ولا ورکه ښه شی ورکه او ته ګوره چې خدای پاک بدل درکوي او که الله دله د هغې بدل نه درکوي یو لوی عالم تیر شوی دی عبدالله ابن مبارک دا یو ډیره د عبرت خبره امیر المؤمنین فی الحدیث دا مون علما لیکي چې د حدیثو بادشاه او ډېر لوی سړی و په خپل هم ډېر زیات مالدار او دا غزان له د حدیثو واقعات دي که چېرته مقرره له بل وخت به یې درته وویم په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید او حضور پاک ورته فرمایي چې په کوفه کې یو تاجر دی او سوداګر بهرامي نوم دی هغه زمانه کې دا کوفه دا ګورې فارسي وه دا کوفه او بصره دا فارس و تاریخ وګورئ تاسو جغرافیه دا فارس و دا خو وروسته بیا صحابه کرام چې لاړل د حضور پاک زمانه کې فارس به یې دیته وي صحابه لاړل حضرت علی رضی الله عنه نو هغه بیا عرب لاړل هلته کې دارالخلافه منتقله شوه نو بیا دا وروسته عربي زده کړه نو عبدالله ابن مبارک خو هم د هغوی نه څه 2.5 کاله پس تېر شوی دی نو دا نومونه هقسې فارسي را روان فارسي پکې ډېره حده پورې چلېده نو بهرام نوم و د هغه نو پیغمبر مبارک ورته فرمایي عبدالله ابن مبارک ته وی لاړ شه په کوفه کې یو تاجر دی او بهرام یې نوم دی لاول به ورته زما سلام ووایه او د سلام نه پس به ورته ووایې چې ته به جنت ته ما سره یو ځای داخلېږي لویه خبره دا خوب د 3 شپې پرله پسې ولید او 3 شپې ولې دې پرله پسې ویني ده چې تپوس وکړه بله شاګردان په کوفه کې لکه تپوس وکړې بهرام څوک شته نو خلک ورته وی صاحب په بهرام خو مشهور تاجر دی دنیا پیژني لوی سوداګر دی دنیا پیژني خو خو مجوسی دی د اور عبادت کوي نو دې پړه کې شک کې پرېوت چې خدای پاکه مجوسی ته څنګه پیغمبر مبارک سلام ورسوم او مجوسی به د حضور پاک سره یو ځای جنت ته څنګه ځي یاد وساتئ ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء یو الله به هر چاته وغواړي قانون نه رحم ده خدای داسې دی دا الله نو به بخي خو شرک خدای نه مشرک نه بخلی کېږي بس دا فیصله ده او ټله فیصله ده نو ته خو اور د الله سره شریکې ده اور عبادت کې ده اور عبادت کوونکی خو مشرک دی دا خدای نه بخي او خو دا څنګه پیغمبر مبارک سره به مشرک څنګه یو ځای دی هغه ته څنګه سلام ورسوم په سبا شپه بیا خوب اینې بیا شک کې پروت دی په 3 شپه بیا خوب اینې او مرګرو نه تپوس کې دقه یو مجوسی دی په کوفه کې هلکه کوفه لوی ښار دی ما له پوره معلومات والی بس وی صاحب بل څوک نشته بهرام نوم او تاجر دقه یو کس دی مشهور سړی بس د وراشه څه چل بی لاړ صاحبه عبدالله ابن مبارک کوفې ته چې ورغې هغه تاجر له تپوس یې وکړه څوک دی دا منډی ده غټه منډی وه
اوس خو منډۍ ته ټرکونه او سودکیان او ډاټسنې راځي هغه زمانه کې به اوښان او قچرې او خره به په دې به سامان بار کېده یو خوا بل خوا به منتقل کېده برآمد او درآمد چې ورته وایي غټه منډۍ ده او په منډۍ کې د دنیا په سلګونو نوکران دي او بین الاقوامي تاجر د انټرنیشنل د بار ملکونو د بار علاقو نه سامان راځي او نوکران ناست دي او په هغې بولي کېږي هغه خرڅېږي څوک مال وړي او څوک خرڅوي څوک اخلي او بلا نوکران دي مزدوران او لګیا دي او بورې دي او سیزونه دي او ګنډلې کېږي اوښان دي او یو لوی حل چل دی تپوس یې وکړه بهرام څوک دی مخامخ کې کوم ناست دی دغه دی دا عبدالله ابن مبارک مشهور سړی خلکو پیژنده چې د حدیثو لوی شیخ دی چې بهرام ته پته ولګېده وله راپاڅېد که کافر هم دی خو خلک د مشر او بیا د مسلمانانو د مشر خلک قدر کوي او شاگردان و سره دی عبدالله ابن مبارک سره شاگردان و توی حضرت سکے پدا مجوسی دا دا اور عبادت چے کئی خدا علو نوی شاگردان ہوتا وی دا مور سره کار دی یو شاگرد موی سیب خو مجوسی دی تو سکے اغا سره وی دا ما سا غرض دی و سره ایس سوک نه خبری دا خبر لکی پرتر شاگردان وی خیال دا اوکا چیرا کی دی چه عبدالله ابن مبارک مالدار سڑے دی او ور سره سا تجارتی تعلق جوڑے تجارت خلقی کافرو سرم د چین من نمونگ دا مالونه نرو اچھی څنګه ورغی عبدالله ابن مبارک هغه دا ګمان وکړ چې مولوي صاحب راغی ممکن ده چې څه تجارت په ما سره کوي ډېر عزت یې وله ورکړ عبدالله ابن مبارک وی ته بهرام تا سره زما ځان له یو غرض دی خو چې بل څوک نه زه ورته یو ډېره ښه صاحب یو کوټې ته لاړ دننه شو دقه بیا ویمه شاګردان هم دا سوچو چې څه تجارت ورسره شروع کوي دا هغه هم دا سوچو چې کیدی شي دې څه مال اخلي راخلي چې دننه شوي دروازه بنده که بنده یې کړه وی بهرام ما خو پیژنې او حضرت عبدالله د نوم دی او د پیژن مسلمانانو د حدیثو لوی عالم زه راغلی یم او تا نه یو تپوس کوم خو ستا د په هغه ذات قسم چې ستا ایمان دی پې نورې خبرې نه کوو ته یې منې ما ته به رښتیا خبره کې وایه صاحب وی تا څه داسې نیکي کړې ده چې په هغې ته مطمئن یې غټه نیکي دې کړي راته وښایه هغه وی زما خو څه خاص نیکي نشته او څه نیکي به مې کړي ظاهري د دنیا نیکي به ووایو ځکه د کافر اعمال د خدای په نزد مقبول نه دي څه داسې عمل دې کړی چې ته پې مطمئن یې زه به داسې ووایم یاره ما خو څه داسې عمل نشته خو دې منډی کې دا زما تاجران دي ما ته ایس حساب کتاب د خپلو پیسو نه لګي دغه منیجران دي مونږ ورته دې زمانه کې منیجران وایو هغه زمانه کې چې هر څه ورته وي او دا لګیا دی او شی خرڅوي او اخلي او قرض هم ورکوي او نقد هم ورکوي او لګیا دی یو سیسټم روان دی او دا مې ویلي دوی ته که غریبي پیسې ورسره ني مې غواړی دی یو سړی قرضدار دی بعضې وخت په تجارت کې بعض انسان قرضداري شي نو که په تجارت کې قرضداري شوي بس معاف کوی او که چېرته څوک راشي او د ډوډۍ وخت یې ډوډۍ ورکوې د اوبو وخت یې اوبه وله ورکوې دقه نیکي نه دا وی وړې خبرې تا چېرته یو نیکي داسې کړې ده چې هغه یو عمل به ویم زه بیا یو ښه کار به ورته ویم نیکي به ورته ونه ویم یو ښه کار دې کړی دی یو ښه عمل دې کړی دی چې ابه ما ته وایي چې څه دې کړی دا خو وړې خبرې دا خو هر څوک کوي داسې عمل چې تا کړي او ته پې پوره مطمئن چې یو ښه ښېګړه مې کړی یو ښه کار مې کړی ابرهام ورته وایي چې ښه عبدالله ابن مبارک یو ښه کار مې کړی دی خو چاته به نه وی زه تا سره دا وعده کوم چې دی تا ته ویم ته به ما سره دا وعده کې چې تا خبره به چاته نه کې بس دا زما ستا منځ کې شوه وعده شوه وی عبدالله ابن مبارک زما یو زوی دی یو او بله مال مې دی دومره دولت او مال دی په خلکو مې پورې دی او نقد م دی چې ما ته د خپلو پیسو هېڅ معلومات نشته او دغه منډۍ ته وینې مالونه خرڅېږي اخیستلې کېږي دا اړتیان پکې خپل ځان له هغه د دلالۍ شی مخلي که نه او لګیا دی تجارت هم شروع دی زما د زوی واده ما وی راشه پیسو باندې څه کومه داسې واده کوم او داسې خیرات کوم د مجوسیانو په ذهن کې چې کوم خیرات دی چې داسې بڼو چا کړي دي ما اعلان وکړ چې هر حاس و عام ته اطلاع ده او زما د زوی واده دی ټول برابر هلکه دا ګورې ما ته هم یاد دي پخوا ظفرلاله
هغه ډمامه به یې ترخ کې نیولې وه او ډنګوله به دا خو مړه اوس دا خلک ډېر شو اوس دا شی څوک نه کوي نو په محله کې به هغه ډمامې والا ډمامه والا ډب 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 خدای مو بخا د پلانکي خیرات دی تاسو ټولو ته خبر دی راځئ به دا زما یاد دی خو په محله کې به ډمامه والا یا په نږدې 2 محلو کې خلک به رالل اوس خو هغه شی نشته اوس خو وا ډمامه نه هو شابه اوس وا چې پت په فیسبوک در پسې بشیر جان د پیښور نه رانغی نو یاد ساتي او دا به بیا څوک مړی اوس خو ښې به ابه نه تلل هغې کې به حیا وه پیژنګلو به وه مخصوص کسان به لږ به چاته به بې تپوسه سوال نه پیدا کېږي چې یو سړی به د چا خیرات ته لاړ او بې تپوسه سو چې پرشته کې به دی وی خما پسې خط را لېږلی دی چې په خپله نیولې نه ورځم او ما ته یو ته ویلي دي 2 به نه دي تاسو ته اوس خوا مخکې ورځو کې یو سړی تللی و چې ته شادي حال کې ډوډۍ ته ناست و نو هغه شادي حال والا ورپسې راغی لکه وي دا ته څه کې روزانه راځې او چې دلته شادي حال کې زمونږ د خلکو ودونې روزانه ناستې ته په کورسۍ دا تا ته چا ویلي وایي ما ته دا واده خاوند په خپله ویلي دي په خپله هغه وایي تا خدای غرق که دا د ماشوم حقیقه ده د واده نه دي د چا دا حقیقه ده د ماشوم وایي ښه خدای ته وګوره خو اوس علم ووایه اوس خو بې تپوسه خلک ور روان په پېښور کې دا شی ډېر زیات دی دا بې دعوته ورتلل کباړ کې ځان له 50 روپۍ پرتونه اچولي یا په 100 روپۍ هغه د کباړي پرتوګه او ځان له کوټ موټ اخیستي په 12 روپۍ باندې او د 50 روپیو تورې چشمې اچولي او لاس کې کونټۍ لا بیاله نیولي او دغه څه وایي دا د مخامخ ناست دی دا څه ورته وایي امین وایي دا لوبه ما ډېره کړې ده وایي وی دا ما کړی مخامخ دا یې ناست دی وایي د خدای نه معافي غواړم خو دا کار مې کړی دی وایي زه به روزانه په پېښور کې ګرځېدم په شادي حالونو دا ډوډۍ به مې خوړی بهر کیفه نو دا لوبه د نورو هغه را رواني ښه پتلون دی او پینټ دی او شرټ دی او کونټۍ ده ورسره او چشمې دي او چې راشي هغه باندې څوک ګما خو پولټیکلي جټ راغی په دروازه ورته ښه مزېدار سلامه کوي او هغه زوی وایي پلار به مې ورته ویلي پلار صاحب راځه دلته کښېنه صاحب او صاحب نه دی کباړي شیزونو کې ځان تړلی دی او په ډوډۍ ورغی یو او بیا د ظالم بچي یو کې وخوري هغه نری مری ترې راغونډې کړي نو غاښ کې ډکې مکې ووایي نو لاړ شي نو په بل شادي حال ورننوځي 2-3 ووایي دا ګناه بالکل ګناه شرم هم دی بې حیاییم ده او رسول الله مبارک فرمایي بې تپوسه بې دعوته چې پردی ډوډۍ له ورغې سو دخل سارقا وخرج مغیره غل ورننوت او ډاکو ترې راووت ډاکې وغورځونه ولې ګناه کې حرامه مړه دا خېټه خو لاندې دا خو بره نه ده امینه توبه رایستې راوسکه او د توبه رایستې کور ته خو به دې نه وړې په جیب مې یاره دا به دې کړې د واده نه مخکې خلا وي د واده نه مخکې خبرې دي لا واده نو کړې مطلب دا دی که واده یې کړی بیا به کور ته موړئ عمر حیاته څه وایي توبې په یقین دې پې نه راځي اوس زما پې اوس هم شک دی چې دی به اوس هم داسې ګرځي نه منې کېږي ګوره 2 ګوان راغله عمر حیات هم راغی او میا صاحب هم راغی منې کېږي نه بهر کې زما رونو خبره مې دې پورې کوله داسې خوشطبي مو ورسره وکړه امین ښه سړی الله دې وله خیر ورکړي بنیادي خبره دا ده چې او وایي چې زما د زوی ما وایي چې راشه خر هاس عام ته ویم اعلان مې وکړو چې څوک مې زما د زوی واده دی او ډوډۍ له به راځي هېڅوک به نه پاتې کېږي نه غریب نه مالدار نه خپل نه پردی ماشومان او زنانه دې م راځي زنانو له ځان له ځای مې مقرره کړه سړو د ځان دپاره او سیبه د دنیا را خوشې روټۍ خوري یو ورځ نه 100 ورځې روټۍ روانه ده او یوازې ډوډۍ نه ما ځان ته ګفټونه مې ښودي جامې پیزا چې کوم به داسې غریب و هغه له مې جوړه جامې م ورکولې چې د چا به پیزار کمزور و هغه له به مې پیزار هم ورکو راشه دا م واله او چې څوک به ده چې کور ماشومان دي غریبانان هغې ته مې کور ته مړی یاره وی 100 ورځې زما دا ډوډۍ وچلېده او اعلانونه وشو چې چا نی خوړلې خدای ته وګورئ راشئ وخورئ
او زبردست پیجامې او پیزارونه مې خو ویشل یعنې تر دې حده پورې عبدالله ابن مبارک ما سامان وویشو چې اخره کې کوم لوښي و که نه ما نوکرانو ته وې دا لوښي م دې خلکو له ورکړې دا سودا سامان پکې ور واچوې ځان سره یوسي ښه دی خلکو پرېمانه دا روټۍ وخوړه او کور ته یې یوړه لوښي م یوړل او ارس وایي چې دا اخري شپه شوه او زه ستړی وم ډېر زیاته نوکران هم ستړي هم لاړل اوده شو او زم ستړی وم زم خپلې بالاخانې ته وختم او زه سملاستم او نیمه شپه شو زه اوده شوم دې کې ور وټکېدم دا اوس دی عبدالله ابن مبارک ته قصه کوي چې ور وټکېده نو ډېره سخت غصه شوم چې دې وخت کې د خدای نیکبختو چې له اوده شوم او ستړی وم او خوب راغی د خوب راپاڅولم نو ما وی چې دا شه نوکران غریبانان ستړي دي هغه نه ویښومه نو په خپله راکوشم دروازه مې کولاو کړه چې مې کولاو کړه یو زنانه ده د دروازې مخې ته ولاړه ده او ډیوه به سره ده او ډیوه پړق پړق کوي لږ غوندې تیل پکې دي بس مري وی ما ته وی چې عبدالله ابن مبارک دا بهرام زه راغلی یم دې ډیوه کې تیل نشته او تا له رالم په تا مې زړه خېږي دې کې ما ته لږ غوندې تیل واچوه وی سخت مې دا زړه درد کوي چې دې وخت کې اوس د تیلو ته دې څه ضرورت دی شپې خو سهار له دروازې راشه نو زه خو خیرات کوم خلکو سره ښېګړې کوم نو بوتل به راته تیلو ډک درکړم ما چې ته دې وخت کې موږ د خوبه پاڅولو او دې وخت کې په تیلو څه کې وی راته وایي چې بهرام زما ماشومان بچي دي یتیمانان اوږي دي نر نور دي جاړي ډیوه کې مې تیل ختم دي نو ما وی چې دا ډیوه ورته برابر کړمه نو زه به م ورته ګورم ما ته به م ګوري او که ډیوه مړه شوه نو د لوږې د لاسه روغړېږي په دې ځمکه باندې د خېټې درد دی د لوږې د لاسه نو ما ته به نه ښکاري او دوی ته به یو بل هم نه ښکاري نو زه ډیوه به بله کړمه که په دا رڼا کې پې شپه تېره شوه وایي چې دی ووایي نو ښه غوسه راله ما وی ښه بچي دي یتیمانان دي اوږي دي او د لوږې د درد د وجې نه جاړي او تړتېږي وی او ما وی چې تا ته پته وه چې زما د زوی واده دی وی او تا ته پته ده چې ما اعلان کړی چې هر خاص و عام راشئ او دا راته پته وه نو بیا ولې نه راتلی بچي ولې د لوږې مري چې دونه دنیا راله ډوډۍ وخوړه ما خو په خرڅونه نه خیراتي مې ورکوله نو بیا ولې ته رانلې بچي دې ولې رانه ویستل او تا ته پته وه چې ما ګفټونه هم ورکول وایي چې د دې ښځې څادر ته مې وکتل څادر یې ټول شلېدلی و دی په دې دان له ګنډلی و او چې پیزار ته مې وکتل نو کیړی میړی پیزار یې په خپو دی هغه هم شلېدلی زړه مې پې خفه شو دومره مسکینه او فقیره ښځه دا راته پته وه چې زه خلکو له جامې ورکوم پیزار او بهرام پته وراته نو ولې نه راتلې پیزار به مې هم درکړی دا جامو ته دې وګوره د پړونې لاندې چې ما د هغې جامو ته وکتل هغې ته هم ټوټې لګېدلې ما به دله جامې هم درکړې پړونې پیزار به مې هم درکړی بچي دې اوږي دي کور ته به دې موړې وه دا راته پته وه چې ما خلکو ته وې کور ته موړی او بهرام دا هم راته پته وه نو ولې بیا رانلې وی دې ښځې ما ته ووایي چې بهرام مهرباني وکړه زما په زخمونو پټی مه لګوه په زخمونو زما مالګې مه دوړوه بس یو 2 قاشوغې تیل دنه غواړم راته واچوه تا باندې مې وخته په دې نیمه شپه کې مې بل څوک نه شو پاڅولی واچوه وی ما ته چې نه لاول به راته الوې وی دا ما ته چې بهرام که راته اچی تیل واچوه که نه د بل چا دروازه وه ما ته بچي اوږي دي یوازې مې پرېښودل بچی می چغې وایي د لوږې د لاسه بچی مې په ځمکه لوغړېږي اوږي دی او ته ما سره باسونه کوې ولې رانلې ولې رانلې بس دا خبرې پرېږده ښه راته پته و نه یم راغلی چا منې کړې نه چا شړلې نه نو ولې چې چا شړلې نه چا منې کړې ته پته به نو ولې رانلې د خدای نیکبخت دی هلته تپوس ته نه کوم هلته ته ویم ولې رانلې وایي هغه ښځه سترګو کې اوښکې وګرځېدې وی ما ته وی چې بهرام که تیل اچی واچوه که نه اچی د بل دروازه وامه زما پر هر باندې مالګې مه دوړوه بس دال نه وی ما وی چې بچې لږ پوه شومه چې د دې ښځې څه مجبوري ده غوسه مې لږه راښکته شوه بچې جامې هر څه ډېر دي هسې د نه ځان پوه یومه چا به شړلې که نه چې ته راغلې
چا به منې کړې چې ته راغلې وی دا ښځه بار بار ما ته وایي چې بس 2 قاشوغې تیل غواړم بس مه کوه خو چې ما مجبوره کړه وایي ما ته وي بهرام زه او زما خاوند موږ سیدان یو د رسول الله مبارک نوسي او زما بچی هم سیدان دي د حضور پاک اولاد دی او زموږ نیکه اعلان کړی دی رسول الله مبارک چې زما بچی به صدقه نه علي تا او صدقه کړې وه خیرات دې کړی او صدقه و خیرات زموږ نیکه اعلان کړی دی چې زما بچی صدقت به نه کوي بنو هاشم ټولو ته اعلان کړی چې دا صدقې به نه اخلئ انما هذه صدقات هي غسالات الناس تاسو به نه علئ نور خلک به اخلي خو زما اولاد به صدقه نه علي تا خو صدقه کړې وه که تحفه ډالۍ وه نو ما به اخیستې وه او زمونږ د پیغمبر اولاد یو سیدان یو موږ صدقې نه علو دا وجه ده کم ځای دی کور پلان کې ځای کې زه د درله کور ته ننوتم او خوراک ډوډۍ هر څه مې برابر کړل او جامې مې برابر کړل پیزار مې برابر کړل نوکران راویښ شو هغې وي مونږ وړو مې نه د دې ښځې بېعزتي نه کوم د دې حیا نه علم په دې څوک نه خبرو هغه پڼ مې را په اوږه کړ د جامو د پیزار د خوراک د تیار خوراک هغه ښځې پسې لاړم ډیوه کې مې تیل ورته واچول ځان سره بوتل تیل مې یوړل دا تیل دی واله او واقعي چې ورننوتم هغه ماشومان په دې ځمکه رغړي ده لوګې د لاسه ای مورې په خېټه مې درد دی ډوډۍ ای مورې سره وړه اوږي درد دی خوب نه راځي په دې کټ کې او په دې ځمکه دا ماشومان بچي تړقېږي او دا د لوګې د لاسه غریبانان تاویږي را تاویږي وایي ما زر ولا خوراکونه کېښودل هغه ماشومان مې ماړه کړل ماړه شو او هغه پیزار ورسه مې ورکړل او ما هغه ښځې ته وویل چې بالکل دا صدقه نه ده دا تحفه او ډالۍ هدیه مې راوړه دا تحفه را داوان او چې کله م تا سره خلاصېږي څه نو تا له به دلته راځي بېغمه اوسه رحم مې راغی په هغه ښځه هم او په ماشومان هم وایي هغه ښځه ماشومانو ته وایي دا بهرام دی عبدالله ابن مبارک ته وایي چې عبدالله ابن مبارکه چې کله ماشومان ماړه شو دله خوشحاله شو نو هغه ښځه بچو ته وایي چې بچې بهرام کاکاجي ته خو هم لږه دعوا وکړې که نه ماشومانو هغه پوټیني لاسونه الله ته اوچت کړل معصوم دی که نه معصوم خو د ګناه نه پاکي الله ته یې لاس اوچت کړل یا الله دا سوال درنه کوو خدایه چې دې بهرام کاکاجي په دا نیمه شپه مونږ ماړه کړو مونږ له ډوډۍ راوړو او مونږ له جامه راوړو تحفه یې راوړه صدقه نه ده الله دې زمونږ د نیکه سره یو ځای جنت ته داخل کا عبدالله ابن مبارک دقه مې یو ښېګړه کړې ده نور ما څه نه دي کړی عبدالله ابن مبارک ورته بهرام مبارک ته شي دغه ماشومانو دوا قبوله ما 3 شپې خپل مبارک پیغمبر په خوب کې لیدلی او هره شپه راته وایي چې لاړ شه او بهرام ته زما سلام ووایه او دا ورته ووایه چې ما سره به یو ځای جنت ته داخلیږي و زمانو دلته به ستا سړه کې یو سوچ راځي چې د کافر نیکي خو خدای نه قبلوي قرآن شریف کې الله فرمایي چې او کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء به یو ځای کې بل ځای راځي څنګه دی و قدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا لکه ګوره زه حافظ نه یم کله رانه آیت ګډوډ شي که د دې څومره نیک اعمال دي چې ایمان عمل سره نه د خدای په نزد نه دی مقبول لیکن زموږ علما دي کتاب الایمان کې مونږ طالبانو ته وایو چې یو کافر په دنیا کې کم د خیر ښېګړې کار او دې مړ شو ختم اسم نشته د دې اجر نشته په آخرت کې خو که چېرته دې مسلمان شو دا کافر نو د کفر د زمانې چې څومره نیکۍ او خیر ښېګړې دي اوله خدای د دې وروستني ایمان د وجې نه مقبولې ګرځوي حضور پاک فرمایي وی 3 کسان دي چې الله ډبل اجرونه ورکوي
پاغه کې یو رجل من اهل الكتاب یو هغه سړی دی چې هغه یهودي یا عیسائی دی آمن بنبیه و آمن بمحمد صلی الله علیه وسلم ایمان دی روړه د کفر او حضرت څوک دی هغه د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د حکیم ابن حزام حضور پاک ته وی د الله رسول ما خو په کفر کې بلا صدقې کړي ما خو په کفر کې صله رحمه کړي دي ما مریان آزاد کړي دي د هغې څه اجر به میلاویږي که نه وی او اسلمت علی ما اسلفت من خیر چې ته اسلام دې راوړه نو ادې مقبولې دي ادې ټیک ټیک دې نه وې راوړې نو هر څه ختم او دویم څه دویم دا چې د کفر په اعمالو په دنیا کې الله بدل ورکوي ګوره کافر دی کافر د کافر عمل خو چې ایمان نه هېڅ شی نه دی لیکن د اخلاصو رب العالمین ورته څه درجه ورکړه درجه یې ووره چې دا خبره بهرام واورېده باس وي عبدالله ابن مبارک لاس را دې خوا که چې د ایمان راوړم د ستاسو پیغمبر نه منم ستاسو دین نه منم او بیا په ما سلام را لیږي او بیا ما بدن سره یو ځای جنت ته بوځي هغه بهرام الله مسلمان کا راغی چې څومره رشته دارانو ټولو ته وي ما سره کو رشته ساتئ ایمان به راوړئ خدای مسلمانان کړل او چې څومره نوکران وي زما منډی کې به هغه څوک کار کوي چې څوک مسلمان کافر به زما مزدوري نه کوي کافر به زما نوکري نه کوي هم ورسره خدای ټول مسلمانان کړل صدقه ډېر قیمتي شی دی زما ډېر قیمتي شی په دنیا کې خدای اجر ورکوي او په آخرت کې م الله ورکوي په قبر کې خدای پاک دا صدقه به په تا باندې سورې کوي په قبر کې د الله د عذاب نه به دې بچ کوي خو اخلاص ډېر ضروري شی دی پټه صدقه ورکوي رسول الله مبارک فرمایي هغه صدقه چې په خلاص باندې کومه خرچه کې ما تنفق یمینه نو لا تعلم ګس لاس دې ته خبرېږي نه ګس لاس نه خبرېږي داسې صدقه ورکړه پټه صدقه ورکړه هېڅوک هم مه خبره وه د ټولو نه بهترین مصرف جومات دی د ټولو نه بهترین مصرف صدقه ده او ورونو ګورې اوس هم ډېر خلک نار نه ور روان دي ګورې دا مو وایه اوس هم شته دا یو څو کاله مخکې کوړي نه را روان وم او کتلمه اوس مې یېر دي نو د کوړي نه بار یو ډېران و چې داسې مشترک غوندې یو بوډا بابا و داسې لاسونه د غریب رپېدل او په ډېران لګیا یې د هغې نه سره غونډئ دا زړې ټوکړې موکړې او دا شیزونه را غونډئ ما هغه ډېری ورته ویل مې تو درې کاله هغه مې رو بابا دلته راشه دا څه کوې هغه داسې غریب دغه غوندې شو ویرېد مې نه بابا جي تپوس ته نه کوم دا څه کوې وایي دا را غونډومه دا خرڅومه مې په دې څه کوې وایي بچو له پې رزق روزي ګټل بچي راته نار بابا جي څه د دنیا کار نه کوې وایي پاپړ خرڅومه مولوي صاحب خو هغه نه خرڅېږي څوک نه دي بچي نار دي نو دا کار دا به څوک منو کم ځای نه او ډېران باندې به څوک وګرځي مونږ خو دې پوزه پټو او ډېران کې او تاسو نه نه سولې چې په دې لاره ځئ دا ماشومان په دې ډېرانونو نه ګرځي دا ټوکړې موکړې نه راغونډئ دا د خیر ودې راغونډئ دا د خیر او د چا قسم په خدای قسم راته خورم زه کله کله ناوخته راځم کله په دې موټر وی باندې راځم نو دا چې کوم انټرچینج دی او د دې نه کوزېږم یاره 11 بجې یو ورځ را روانم 11 نیمې 12 بجې اسلام آباد ته تلم را روانم هلته ماشومانو دا پورپوره کسري دا خرڅول دا شیزونه ماشومان بچي جینکې وړې دا خرڅوي د دې پلاران نشته د دې میندې نشته ولې نشته دا مجبوره دي غریبان ته به د شپې خپل بچی بار وباسې چې ورشه پاپړ خرڅ کا ته به خپله لور ماشومه د شپې وباسې مونږ خو چې ماشومان نوسان وسلي چې په بله کوټه کې چغه ووایي نو مونږ له خوب نه راځي او دا ماشومان غریبانان په دا نیمه شپه کې په دې انټرچینج نه بار ولاړي او دا څوک پولې خرڅوي او څوک بل شی دی سوال نه کوي زه وایم دا سوالګري نه دي سوال نه کوي او موټر ته را مخکې چې دا خرڅوم دا خرڅوم دا خرڅوم دا د خیر وځې نه دي رونو دا د بدر وځې د دې ماشومانو درک نه لګي د دې د مور درک نه لګېدي د پلار درک نه لګي که لګېدي یا به پلار ناجوړه په کټ کې په پالج پروت وي یا به مور ناجوړه ورته پرته وي او موږ به څه وایو ماشومان دې سوال کوي ورکه د خدای ظالمه 10 روپۍ ورکه 20 روپۍ ورکه
هر څه چې کوي خدای پیشه ماشومان پیشه دا واړه دا نار دي غریبانان اوږي دي نن سبا خو چې یو بیمار یو زنانه خبرې رانه اوږدې شوې یو زنانه وی مولوي صاحب وی جړل ماته یو غوا مې وه یوه غوا ما به په خپله تلم او دې غوا له به مې په پټو کې ګیا کوله په خپله خاوند مې نشته مړ دی ماشومان مې یتیمانان بچي دي ما به له ګیا کوله په پټو کې مازدیګر به ووتم او ما به وله په پوله ګیا ریبله او دا غوا به مې سروله هغې نه پی مې اخېستل ماشومانو کار پې روان دقه یتیمانانو دقه غوا پړونه په سر کو زه به په خپله ګرځېدم سروله به مې او ګیا به مې وله ریبله پی مې ته اخېستل چې ماشومانو کار پې کېږي یو راته ناجوړه شو لاړم ډاکټر له هغه دا ټیسټ او دا ټیسټ او دا مې ورته دي ووایي چې زه دومره غریب یم وایي ښه مې ورته ووایي وی غوا مې خرڅه کړه د غوا پیسې هم لاړې او ماشوم هم جوړ نه شو ای ډاکټره د خدای له به د قیامت پر څه جواب ورکړي ای ډاکټره خدای سره به څه کوې قبر سره به څه کوې خپلو بچو له بنګله جوړې خپلو بچو له موټر او خپلو بچو له عیاشي کې او بل کونډه او یتیمانان بچي ظالمه غرق دې کړل ته خیراتې نشي ورکول خپل زوی ته ویلې سلمان ته مې بچې ګورې که یتیم کونډه نه دې پیس واخېستې یا د ټیسټونو کې پیسې واخېستې ګورې زه به ښه پی خدمت وکړه ملا نه طالب نه به هم نه غریب نه به هم نه مسکین نه به هم نه بلکل به ترې نه او تپوس ورپسې کوم معلومات یې اخلم نه دي مړه ډوډۍ به خدای درکوي ستا دا نوړی تېرېږي څنګه ستا بچو ته چې دا فروټ دې ماښام کېښودل او د دې ښځې دا غوا خرڅه کړه د دې یتیمانانو دا وینې دې تېرېږي څنګه د دې کونډې دا مال دې تېرېږي څنګه ای ظالمه ته د خدای نه نه یېرېږې دا ظلم شروع دی انتهایي ظلم بس پیسه ډېره که یتیم دی او که غریب دی او که مسکین دی زما نور خلک ته هم دا نصیحت کومه او تاسو خو مېرونه یې مقتدیان مې یې شاګردان مې یې چې څوک اوري تاسو ته ویم صدقې کوئ بس د خپل وس مناسب کوئ صدقه مال کمی نه زیاتئ او بل دا دی چې د غریبانان په ګاونډ کې د کم غریبانان دي په رشته کې د کم غریبانان دي اوږې د نار دي خدای دپاره ستا په مال کې د هغوی حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د زکات نه علاوه هم ستا په مال کې پردي حقونه شته ډېر خلک دي چې اوږې دي غریبانان خو حیادار دي ویلې نشي چاته چې ماله راکړه زمونږ ډېر طالبان داسې دي د مدرسو چې غریبانان اوس هم زمونږ په مدرسو په طالبانو کې داسې طالبان شته چې مازدیګر مزدوري کوي غریبانان مازدیګر مزدوري کوي ما ته اوس مخکې ورځو کې مې یو طالب وویل یاره وایي زه څوک هم سبق وایم هلته کې راته انتهایي تکلیف دی روډ بیل شوی دی او پلار او مور راته پاتې دي دا سبق پرېږدم او که څه چل ورسره دا ستاسو په مالونو کې دوی حقونه نشته دا پیسې به څه کوې دې نو بالغ ډکوې سملی به پې او که دا به په کاسو کې خورې دا خو دا نه پاتې دي درس دا جایدادونه چو لاړل پاتې شو هاتې پاتې شو بهر کیف د نیکو متعلق من یعمل مثقال ذرة خیرا یره الله فرمایي نو دې کې څه خبرې نورې شته انشاءالله العزیز آینده جمعه به راته پکې بیا بیان وکړو د ډرایور مور ته هارټ اټیک شوی دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي دا ناروغ د کریم پلار وفات شوی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا امید میاډېری کې د انور خان بچا خور وفات شوی امیر خان بچا دی الله دې مغفرت نصیب کړي او الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د چړې غاړې د عثمان علي زوی وفات شوی دی الله تعالی دې مور او پلار دپاره د آخرت د خوشحالو ذریعه وګرځوي الله دې صبر ورکړي او د لون خور د رفیق ماما وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د امید میاډېری د رفیع الله خور وفات شوې ده پروردګار دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي د شیرپا یو ملګری دی او نوکری کې څه مشکلات دي الله تعالی دې مشکلات په خیر او په خوشحالۍ بدلې کړي الله دې ولا ترقی ورکړي بعضې ملګرو حاجتونه دي غواړي او زمونږ بعضې دوستان دي زمونږ نجیب الله خان هم بیمار دی بله جمعه هم نو راغلی اوس خو راغلی دی
هم بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي زموږ یو بل ملګری سراج هم مانځله راځي څو جمعې نه دی راغلی سر بیمار شوی دی الله وله روغ صحت ورکړي نور څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي په دې راغلی دي او یا په کورونو هسپتالونو کې دي پروردګار ټول روغ صحتونه او شفا ور الله د عبادت لپاره د منځونو او ذکرونو لپاره ول روغ صحتونه ورکړي الله او هغې ته مې کړې دعا الله دې مغفرت نصیب کړي او دا دعا مو کې پروردګار نه چې الله تعالی چا بچی نه الله اولاد ولا ورکړي که د چا نارینه اولاد نه پروردګار نارینه اولاد ولا ورکړي چاته څه ټینشنونه پریشانۍ دي الله په خوشحالو باندې بدل کړي الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي د بد نظرو د بد نظرو نه مو ساتي خدای د ناګهاني شړقونو نه په امن و امان کې وساتي پروردګاره ته رانه راضي شي خدای د صدقو د نیک اعمالو توفیق مناسب کې د بدو اعمالو نه او د سنتو چې څه خلاف ورځي د هغې نه م الله نفرت پیدا کړي الله چې زموږ څومره دوستان دي د لرې لرې ځای نه راځي په یو یو قدم ول اجر ورکړي ته خوشحالۍ نصیبې کړي ته کامیابۍ نصیبې کړي او د دې محلو دا کم دوستان ملګري چې د هغوی خدمت کوي الله هغوی له اجرونه برکتونه عافیتونه او خوشحالۍ ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد دا زمونږ د ایوب خان د ایوب خان د هغه د ترور لور ده همایون صاحب نوم دی د دې دغه د ترور زوی دی هغه بیمار دی اپریشن وله کوي د همایون صاحب دا به وکړو دعا دا همایون صاحب د دوی ترور زوی دی د هغې خور اپریشن دی دعا ورته وکړئ د اخلاص نه چې الله اپریشن کامیاب کړي الله ته اپریشن کامیاب کړي الله تعالی ته اپریشن کامیاب کړي ته وله روغ صحت ورکړي او دې ملګري دا خبره وکړه افغانستان او د پاکستان د حالاتو پروردګار دی اتفاق راولي الله د مسلمان هر ځای کې په دې نړۍ کې حفاظت نصیب کړي الله د مسلمان حفاظت نصیب کړي خدایا چې کم کفري طاقتونه دي او ظالمان دي دا ګوره غزه کې بیا ظالمانو ظلم شروع کړی دی او مې روغه ورسره وکړم بیا پې بمبارۍ شروع دي الله دغه یهودیان تباه کړي دغه عیسایان او دا چې د مسلمانان جنګی او دا هندوان او دا ټول او مسلمانانو باندې سرونه ګرځي خدای پاک د هغوی هلاک کړي د هر مسلمان د الله حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین